الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. سورہ طلاق شروع کو دیتا سورہ طلاق وائی پدې کې د طلاق ذکر راغلی دی ځکه ورته سورہ طلاق وایو او دیتا سورہ نساء صغرا هم وایي. یو اوږد صورت منګه د قرآن مجید په اول سر کې سورہ نساء ویلې دی او سورہ نساء معنا د زنانو صورت. ګوره په قرآن کې سورۃ الرجال نشته، اسوی ما دا د مغرب زده زنانا او تر خدای هدایت کی هغوی وایي زمونږ وایي په اسلام کې زمونږ سپکه ده وایي دا چې د ګډې ورې بیزې په شان په بازار کې خرڅېږي نو دا بیا سپکه نه ده او که اسلام په خپل کور کې په تخ باندې کېنئ او مزدوران او نوکران ولا پیدا کړي او د عزت زندگی ولا ورکي نو بیا دا مغرب زده ښځه دې ته سپکه وایي. سپکه خو یې ته ځکه کړي چې ستا پرې شکل باندې صابون هم خرڅوي او داسې پریوتي او بیکار شی هم ستا پرې تصویر باندې خرڅوي ته په دې نه پوهېږي نو دا مغرب زده ده. نو په قرآن مجید کې دې صورت هم سورې نساء صغرا وایي وړوکې صورت د زنانو ځکه چې طلاق و کاروبار دار زنانو سره راځي او مدني دی نو د هجرت رسول الله نه نازل شوی دی رستو نو تشریعي احکام پکې دلته ذکر دي او خاص کر د ښځې او د خاوند په منځ کې چې کوم تعلقات دي او د هغې د ورانېدلو او د سازېدلو مسله ده نو دا په دې صورت کې په تفصیل سره ذکر شوی ده. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې بې اندازې مهربان زیات مهربان دی. یا ایها النبی اے پیغمبره اذا طلقتم النساء کله چې تاسو ښځې طلاق کوي اوس پیغمبر خدا ته وایي اے پیغمبره او بیا ورته اذا طلقتم النساء نو دا اصل کې پیغمبر خدا ته وایي خدا حکم عام دی د امت دپاره هم دی. اے پیغمبر او د پیغمبر مرګرو اے د پیغمبر امتیانو اذا طلقتم النساء او طلاق اصل کې دوه قسمه دي یو طلاق سنی دی او یو طلاق بدعی دی. طلاق سنی دی ته وایي چې سړی په یو طهر کې ښځې ته یو طلاق ورکړي چې په دغه طهر کې دی د ښځې خواله نه دی ورغلی دې ته طلاق سنی وایي. او طلاق بدعي دا دی چې په کم طهر کې ته طلاق ورکوي په دې کې ته د ښځې سره یو ځای شوی دا خلاف سنت طلاق دی. دا طلاق اسم ابغض المباحات دی کم شی نه چې مباح دی الله ته په ټولو کې ډېر بد طلاق لګي او د هغې وجه دا ده چې د نکاح سره یو کورنۍ ساده شوه نوې په مؤمنانو کې یو نوې کورنۍ ساده شوه د دې نکاح په ذریعه باندې د پیغمبر خدا امت لګی دی ډېرېږي به ضد د خانداني منصوب باندې دا به کي او په طلاق ورکولو کې هغه کم جوړ چې راغلی او د ښځې خاوند ختم کمه کومبه او کومه نوې کورنۍ چې ساده شوې هغه ورانه شوه. د دې وجې نه دا د مجبورۍ په صورت کې د طلاقو اجازت الله تعالی ورکړی دی چې بالکل بله لار نه ستا او ستا د زنانه د جوړوالي نو دا آخري حل دا دی چې بیا یې طلاقه کوه نو فطلقوهن پته چې طلاقوئ او اراده مو کړه نو فطلقوهن طلاق کوي دې زنانو لره لعدتهن مستقبلات لعدتهن په داسې حالت کې
چې دا ښځې مخامخ کېدونکې وي د خپل عدت سره معنا دا ده چې ته ښځه طلاقې نو په طهر کې به یې طلاقې نو چې لومبی حیض راغی نو دا یو شو چې بل راغی نو دا یې دوه شو چې دریم راغی نو دا یې درې شو او دین هغه تایید هم د احنافو د مسلک راغی چې د قرع نه مراد طهر حیض پکار دی اگر چې په عربي ژبه کې د قرع ترجمه طهر هم دی او حیض هم دی ځکه او شافعي صاحب طهر علي امام ابو حنیفه حیض وینالي نو اوس ښځې به کله مستقبلي شي خپل عدت ته چې ته وله په طهر کې طلاق ورکړي نو په طهر پسې به د دې عدتونه راځي او عدتونه به د دې په ماهوارۍ سره پوره کېږي نو دا به مستقبله یو مخامخ به هغې ته او وحص العده دا عدت شمارئ ګورئ دا عدتونه محفوظ کوي تاسو د هغې وجه دا ده چې په دې باندې د عدت دا ضرورت ځکه دی چې په دې باندې نسبونه ګډوډ کېږي که ته زنانه ته په دغه طهر کې طلاق ورکړي چې تا ورسره پکې کوروالی کړی دی او دغه زنانه په خېټه کې بچی نو ستا بچی لاړ بل قوم ته نو وحص العده تاسو عدت شمارئ دا ماهوارۍ شمارئ او واتقوا الله ربکم ویریږئ د الله نه چې ستاسو پروردګار دی او دا زنانه مطلقې دا به په دغه کور کې ناست دی چې په کوم کور کې دا طلاقه شوه د دې کور نه به څوک نشي ایستی البته که دا کور را پرېوته دا به بل خوا تلی شي یا دا کور داسې په خوش ځای کې دی چې دې ته پای کې خطر دی دا به تلی شي او قرآن وی ولا تخرجوهن من بیوتهن دا مطلقې ښځې نه به وباسئ دوی له د کورونو د دوی نه دا کور خو د خاوند دی خو چونکې دا دغه خاوند ښځه وه په دې کور کې اوسېدل دا کور نسبت دې ته کېږي دا به د کورونو نه وباسي کوم کور کې چې خاوند ښځه طلاقه کړه عدت به په دې کې تېروي که د ضرورت په بنا باندې بار ته د ورځې لاړه نو شپې له به دې ته ځان را رسوي دې کور دا عدت ته طلاق دی او که دا عدت ته متوفى عنها زوجها دی او ولا یخرجنا او دا ښځې به په خپله هم نوځي تاسو به هم نه شړئ او دوی به په خپله هم نوځي چې ښځه وایي به زه ځم نه دا به هم نوځي دې ته هم د الله حکم دی الا یاتین بفاحشة مبینه مګر که دې ښځو مطلقو راتلو کړه یو ګناه یو فاحشې ښکاره ته یعنې زنا یې وکړه نو د حد قایمولو دپاره بیا شریعت به وباسي د حد قایمولو دپاره وتلک حدود الله دا د الله پابندۍ دي دا د الله پولې دي د دې نه به غاړه نه وړئ ومن یتعدى حدود الله څوک چې واوړي د پولو د الله نه فقط ظلم نفسه ورته یقینا د زیاتۍ وکړه په ځان لا تدري لعل الله یحدث بعد ذلک امرا ته څه پوهېږې دا ولې د الله عدت مقرر کړه او درې ماهوارۍ دا دې دپاره ته نه پوهېږې کېدی شي چې الله پیدا کي پس ته دې طلاقول نه یو بل کار لکه په طور مثال دې وخت کې خو تا زمری د بریتو نه نیولی او غوسه شوی وي او طلاق دې ښځې له ورکړه خو چې کله یو عدت دوه تیر شي میاشت دوه تیر شي او ښځه خو په دا کور کې ده نو کېدی شي چې ته پرې خپلو کړو باندې خپېمانه شي او رجوع ورته پرې عدت کې وکړي پوهېږئ پرې که نه فاذا بلغنا اجلهن کله چې ورشي دوی نیټو خپلو ته یعنی دلته د اجلهن مراد دا دی چې آخر د نیټې ته ورسي نیټه لا خلاصه نه ده عدت شروع دی او لا ورځ دوه پکې دي نو په امسکوهن بمعروف ځان سره بندي کوي په ښه طریقه رجوع ورته وکړه بس تا خبر خلاصه شوه خبره دا بله ده چې کم طلاق د یو یا دوه ورکړي حق ستا په ښځه کې ختم شو دغه ستا د ویټ و او هغه دغه و درې و
نو چې یو دې ورکړی دی نو یو نه خلاص شوې اوس آینده ستا پرې ښځه کې د دوه حق دی که دوه دې ورکړي نو اوس ستا پرې ښځه کې د یو حق پاتې دی باس اتا پسې حسابېږي او فارقوهن بمعروف یا یې بیلې کوي د ځان نه په ښه طریقه ښه طریقه بیلول داري چې عدت ته انتظار وکړه چې درېم ماهواري راله او ختمه شو بس ښځه ختمه شوه واشهدوا ذوي عدل منکما ونیسئ تاسو چې کوم دی ګواهان ونیسئ خاوندان د عدل ستاسو نه ګواهان ونیسئ په دې باندې په څه باندې یعنې په طلاق ورکولو باندې ونیسئ او بیا چې کله رجوع کې نو په رجوع باندې ونیسه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دې ته مستحب وایي امام شافعي صاحب وایي په دې طلاق باندې لازم ده او د رجوع باندې مستحب ده یا عکس وایي واقیموا الصلاة او ودروي واقیموا الشهادة لله ودروي گواہی خالص د الله د پاره څه مطلب گواهانو ته وایي گواهی کوي خو نه به د مشهود له خیال ساتي نه به د مشهود علیه خیال ساتي ته به په دې کې د الله خیال ساتي ذالکم یوعظ به دا چې تاسو ته وایم وعظ کیدی شي په دې خبره باندې من هغه چاته کان یؤمن بالله والیوم الاخر چې ایمان راوړي په الله او پر رسول باندې ومن یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې د الله نه یریږي نو یجعل له ګرځي الله دا غره پارا مخرجن معنا زید رایستلو د مشکل نه ويرزقه من حيث لا يحتسب او روزي ورکوي ولا دا هغه ځای نه چې د په خیال او ګمان کې ناراضي ومن يتوکل على الله فهو حسبه چا چې ځان وسپار په الله فهو حسبه دا الله ول کافی دی ان الله بالغ امره یقینا الله رسول کې د کار خپل سرتا قد جعل الله لكل شيء قدرا ګرځولې دی الله د هر چیز لپاره یو اندازه دا اوسه یو صحابي دی او دا غزوی چرته کفارو تختولې دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغی د الله پیغمبره دا ازده که ګوره دا ډېره ښه دوا ده که مشکل کې پرېوتی نو دا د لدرکو مضیفه ده اوس نو چې دا هغه مور ډېره زیاته زهیره ده او ډېره زیاتې جزې پزې کوي د الله پیغمبر او دقسې بچی مې دغه بوتلی دی نبی اکرم ورته ویل چې چلو که کور ته لاړ شه او خپلې بیبي ته مو وایه او دا دعا وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله او ډېره وایي ښځې خاوند دا وظیفه شروع کړه او دا وظیفه کوي لګیا دي د الله شان ته وګوره هغه هلک کفارو نیولی دی نو مالونه وخان پې سره نو چېرته هغه کفار په طریقه باندې تلي دي نشته او د نرزوي سلو خانې را په مخه کړي دي او دقه دی کور ته مدینې ته راغی او پلار ته یې وروو چې باباجي ور لرکه چې ور یې لرکه زویم راغی او سلو خان هم راوسته نو دا یو ډېره زبردسته وظیفه ده چې کوم مشکل کې پرېوتی نو دا وظیفه خپله کوي لا حول ولا قوة الا بالله ډېر دونه بس مختصر لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله زده مو شوه که نه ښه دا خو به تاسو وایم خیر دی خو دا د وظیفې په شکل به وایي واللائي یئسن من المحیض هغه زنانه چې مایوسه شوي دي د مهوارۍ نه د هغې مهواري نه راځي ځکه چې یا وړه ده او ځکه چې یا زړه ده یا جنۍ بلوغ ته نه رسېدلې او یا بوډۍ ده نو هغې خو مهواري نه راځي او هغه سړي طلاقه کړه من نسائکم د زنانو ستاسو نه ان ارتبتم که ستاسو شک پیدا شو دی په عدت کې څه به کوي فعدتهن 3 اشهر نو پس عدت دوی چې کوم دی نو بیا 3 میاشتې دي چې د کومې زنانه مهواري نه راځي د وړوکوالي د وجې نه یا د بوډیوالي د وجې نه نو د هغې
د عدت لپاره بیا د دریو محوارو په ځای 3 میاشتې دي 3 میاشتې به تېرې کړي 3 میاشتې پس به بیا مسله بدلوي واللایی لم یحزن او هغه زنانه چې د هغې حیض نه راځي د هغې هم دا حکم دی و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن او خاوندانې د بارو هغه زنانه چې طلاق شي او په دې وخت کې دا حاملي وي اولات الاحمال معنا دا ده خاوندانې د بار دي نو اجلهن عدت د دوی دا دی ان یضعن حملهن دې عدت دا دی چې دا بچی وزېږوي که دا د طلاقو ده او که دا د متوفا عنها زوجها ده خو چې دغه بچی وشو بس د دې عدت ختم شو دا د خدای کړي چې زر وشو او یا پس وشو ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا څوک چې یریږي د الله نه ګرځي د هغه لپاره من امره د حکم د دنا اسانی ذالک امر الله دا حکم د الله انزله الیکم را کوز کړی دی تاسو ته ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته څوک چې یریږي د الله نه یکفر عنه سیئاته لر بکې الله د هغه نه د هغه ګناهونه دا ورته معاف کړي ویعظم له اجرا او غټ بکی الله دته مزدوری اسکنوهن من حيث سکنتم او سوي دي زنانه ورا غزینا چې تاسو اوسېږئ دا زنانه متولقې به هغه ځای کې اوسېږي چې کوم ځای کې ته اوسېږي من اجدکم دا من اجدکم معنا د حیثیت ستاسو نه یعنی ستا د موجودوالی چې ستا مالداري او که غریبي نو که مالداري نو د مالدارۍ کور کې به ځان سره اوسې او که غریبي نو بیا په تا باندې بوج نشه د غریبۍ په کور کې به درسه اوسېږي من اجدکم یعنی دا حیثیت ستا نه د مالدارۍ او د غریبۍ څه چې ته مومي ولا تضواروهن تاسو ضرر مه ورکوئ دې زنانو ته تکلیف به نه ورکوئ د څه لپاره تکلیف ورکې لتضیقوا علیهن چې تنګي راولئ په دوی باندې او ان کن اولات حمل او کوي دا زنانه خاوندانې د بار فانفقوا علیهن تاسو به خرچه کوئ په دوی باندې ځکه دې پرې خټه کې را بچی ستا دی حتی یضعن حملهن حتی چې د خپل بار کیږي فإن ارضعن لکم د دې نه وروستو کله زنانه ستاسو لپاره ستا بچي ته تی ورکوي دا خو تا طلاقه کړې ده فإن ارضعن لکم کله زنانه تی درکوي ستا بچو له نو فآتوهن اجورهن ورکوه دوی ته مزدورۍ د دوی څنګه چې بارې ښځه راولي دی او هغې له څونه مزدوري ورکې څونه جامې ورکې دونه به یې دې مور له ورکې او واعتمروا بینکم بمعروف او مشورې کوئ په خپل منځ کې بالمعروف مطابق د شریعت دغه متعلق خسر سره صلاح کې او کینئ چې دا وړوکی خو ستام زوی دی زمام زوی دی نو ته وله ورکوه پې دغه او زه به عامو ښځو له څونه مزدوري ورکوم دونه به طالب هم در کوم نو مور به هم دا نه کوي چې نه زه زیات علمه او پلار به هم دا نه کوي چې د عامو ښځو نه وله کم ورکوي وان تعاثرتم که سختی کوئ یو بل سره ښځه د عامو ښځو نه زیاته مزدوري غواړي او خاوند چې کومه دی نو دا د عامو ښځو عمره وله هم نه ورکوي نو کلار شئ بیا فسترضع له اخرى پس تی به ورکي دی ماشوم لا بله زنانه دا مور نه بله او که د بلې زنانه تی نه اګېستنو مفسرینو لیکلي دي بیا به مور مجبوره کولی شي په تی ورکولو باندې وایي پرې باندې لینفق ذو ساعت من ساعته دې لپاره چې خرچه به کوي خاوند د مالدارۍ من ساعتي د خپل مالدارۍ نه ښه د مالدارۍ جامې د مالدارۍ خوراک څښاک ومن قدر علی رزقه څوک چې تنګ شوی په هغه باندې روزي د هغه غریب دی فلینفق مما آتاه الله دې خرچه کوي د هغه نه چې الله ورته څه ورکړي که ځان له د وربشو ډوډۍ خوري دا به هم خوري ځان له سوکړه خوري دا به هم خوري که ځان له غنم خوري د هغې باندې هم د غنمو خوري دا معنا شو لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها
تکلیف کې نه اچوي الله یو تنگ لره مگر هغه چې د دې ما اتاها هغه چې دا نفس ورته راتله کولی شي مطلب دا دی چې ما اتاها هغه چې د دې په طاقت کې وي سيجعل الله من بعد عسر یسرا زردا چې وګرځي الله پس تنګۍ نه اسانی دا مالداری او غریبی دا دواړه د الله لاس کې دي بسا اوقات غریب مالداری او مالدار غریب کوي وکأی من قرية عتت عن امر ربها ډیر د کلونه عتت سرکشي کړې ده عن امر ربها د حکم د خپل پروردګار نه ورسوله او د رسولانو د الله نه فحاسبنا حسابا یسیرا پس محاسبه کړې موږ هغې سره حسابا شدیدا حساب سختو هغې سره موږ سخت محاسبه شروع کړې ده وعذبناها عذابا نکرا او عذاب ورکړی ده کلیواله ته موږ عذاب ناشنا فذاقت وبال امرها نو سکلې دغه کلي انجام د خپل بد عملی وکان عاقبت امرها خسرا او عاقبت دغه کلیواله او تاوانونو سره مخامخ شو تباهیو سره اعد الله لهم عذابا شدیدا تیار کړی دی الله دوی دپاره عذاب سخت فاتقوا الله یا اولی الالباب وسو یریږئ د الله نه خاوندانو د خالصو عقلونو الذین آمنوا دا اولو الالباب څوک دي هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی قد انزل الله الیکم ذکرا یقینا نازل کړی الله تاسو ته ذکر یعنی قرآن او ذکرا رسولا یتلو علیکم رسول دې ته نازل کړی رسول یې را لېږلی چې لولي په تاسو باندې آیات الله آیاتونه د الله مبینات ښکاره او په ډاګه آیاتونه لیخرج الذین آمنوا دې لپاره چې راوباسي کسان چې مؤمنان دي او عمل د نیکۍ کوي من الظلمات الی النور د تیارو نه رڼا ته د تیارو د شرک او د کفر نه او د بېدینو او د فحاشو عریانو نه نور د ایمان او د اسلام او د سنت او د تقوا او د پرهیزګارۍ ته ومن یؤمن بالله چا چې ایمان راوړ په الله ویعمل صالحا وکړه عمل نیک یدخلو جنات تجری من تحت الانهار یدخلو دن بکی در باغونو تاجبئی کی بلانی داگے نہ مختلف ولی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بوسی کی پرے کہ ہمیشہ قد احسن اللہ له رزقا یقیناً خیس تکڑے دے اللہ دی تروزی دوی اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن اللہ غذاتے چی پیدا کری دی وہ اسمان لرا ومن الارض مثلهن او دزبکو نازبکنا پا مثل اسمانونو باندی دا یو جگاڑی مسئلہ دا چې اسمانونه خو قرآن وی اوودي نو آیا ځمکې اوودي او که نه دي اوه نو دې آیات نه دا معلومیږي چې اوودي مثلهن ویلی دی نو مثلهن په عدد کې څنګه چې اسمانونه اوودي نو داسې ځمکې اوودي او بعضې علما وایي چې نه دا مثلیت چې دی نو دا په عدد کې نه دی دا په عدد کې نه دی دا مثلیت په دې پیدایش کې دی دا هم چا ویلي خو درسته خبره دا مخکې ده او دا اووه ځمکې دي نو څنګه دي نو علامه الوسی بغدادي په روح المانی کې د دې پوره تحقیق کړی هغه دا دی چې دا اووه ځمکې یا داسې دي لکه د پیاز دا پوستکي یو بل نه تاوري دا پیاز ده دغسې او یا دا ده چې دا اوه کالی مر دنیا دا اوه ځمکې او نمبر 3 دا چې دا ټوله ځمکه یوه ځمکه ده کوکب اردوي یوه ځمکه ده او دا باقي ځمکې دارې په قمر کې وي او په مریخ کې دي او په عطارد کې دي وي او په زخیل کې دي وي کواکب سیارو کې دي دا درې واڼه ساجدې شي یتنزل الامر بینهن راکوزے اللہ حکم پا منزدی کی لتعلمو دیر پارجدار کوشش چی ان اللہ علا کل شئین قدیر قدر اللہ پارسا پا ہر سیز بانی طاقت وردے وان اللہ قد حاط بکل شئین علما او یقیناً اللہ پا ہر یو سیز بانی ایک گیرہ چوری دا پا ہر یو سیز بانی پا اعتبار دا پوئی سرا